چې دا غزوه موطا په 8م کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوې ده او غزوه موطا ورته ولې وای دا موطا دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم مقام بلکا کې یو ځای او هغه ته موطا وی نو ځکه ورته غزوه موطا ویل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو خاتون به سفیرانو ل ورکول یو بادشاہ ته د دین اسلام دعوت ورکاو نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې علاقې چې کوم بادشاہ وو هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکول د پاره خپل سفیر ته خط ورکړ چې دا غته ورسوه نو د دې علاقې د بادشاہ چې کوم گورنر او داغه نوم شرجیل وو دې شرجیل دغه سفیر شهید کو سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام دې خط ورکړ چې دا ته وسه نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چیرې د سفیر ته خو تر نه پورې چا سویلی نه دي د دې نه بعد خو د سفیرانو دا ژوندم په خطر کې شي خلک به یو بل د دعوت هم نشي ورکولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو ویلار شه د علاقې ته او د موطا په طرف باندې روان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو او بیا یې فرمایلی کو زید چرته شهید شو نبی جعفر بن ابي طالب د دې لخر امیر وي او کو چرته جعفر هم شهید شو نبی عبد الله ابن رواحه د دې لخر امیر وي دې وزنه دې غزاته غزوه جيش الامراء هم ویل شي غزوه جيش الامراء ځکه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم درې امیران مقرر کړو وی اول به زید بن حارثه امیری کو دې شهید شو دنه ورسته به جعفر امیر وي کو دې شهید شو دنه ورسته عبد الله ابن رواحه امیر وي وی کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خو خزل امیر مقرر کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جنډه راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه وی دا جنډه بستا سره دا تاسو جنډه د سپینه جنډه د ځان سره واخلې دا د امن جنډه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی لومبه هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زموږ صحابي شهید کړي زموږ سفیر شهید کړي حارث ابن عمر رضی الله تعالی چې کم ځای کې شهید کړي هغه ځای ته وړم بلال شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول بدی خلق له د اسلام دعوت ورکړي اول ورته جنگ سره مکوي وای ورته موږ راغلی او موږ تاسو د اسلام دعوت درکو تاسو زموږ صحابي شهید کړي هم درته بیا مو مسلمانان شي کو اسلام وروړو فبها اسور تم وای او کو اسلام را نه وروړو بیا د الله نه امداد غواړو جهاد شروع کوي بیا سره جهاد شروع کوي او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیه الوداع مقام پورې ورسېدو دې لخر سره په خپل روان دي الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لګي سار شي زه یو څو خبرې کول غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاسدو خطبه ویله او بیان شروع کو وی زه تاسو ته چې د الله نه ویریږي زه غزاله زه خو ګره تقوا فرې نه دی فرزګاری فرې نه دی د الله نه یره کوي او د خپل ملګرو خیال ساتي د خپل ملګری خبرګيري اخلي او د الله په لار کې jihad کوي ګره د بل خبرې د پاره نه jihad لزه خو صرف نیت په د اعلی کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی رسول الله والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه بنه کوي او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان خزي او بوډاګان دا بنه قتلوي د درې قسم خلکو ته بسنه وای بچو ته بسنه وای زنانو ته بسنه وای او بوډاګانو ته بسنه وای او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړ دغه ځنه وزي تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ په جړا شو چې په جړا شو خلک حیران شو دې ولي جاړي دی ولی جاړي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل اما والله ما بي حب الدنيا قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته زه د دنیا د مینې د وجه جاړم تاسو به عبد الله ابن رواحه چرته په دنیا پسې جاړي جنگ روان دي نه زه په دنیا پسې نه جاړم خو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آیت مبارکه ورته دي چې و ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي هر انسان په جهنم تیریږي خو مسلمانان به پارزي تیر بشي جنت ته ورشه کفار به پکې پاتې شي ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم چې وزم به بیا څنګه په جهنم ملاره دا جنت ته بزم خو نه پوهیږم چې جهنم ته داخل شم چې وزم به بیا څنګه په دې خبره باندې جاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ روان شو او صحابه کرامو سره روان دي. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ ورته اشعار وایي. خلک ورته وی کنه عبد الله بن رواحه الله دې په خیر او عافیت باندې واپس راولنو، الله دې روغ جوړ راولا. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار شروع کړو. تاسو ما ته وایي چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم ولګو چې هغه زګونه کوي. دا کم ځنه چې ډیره وینه بهیږي دا وینه داسې زګوي کنه. وې زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړي چې دا وینه په زګونه وکړي زګونه او الله ما ال تشهید کی زما د واپسې دعا تاسو مکوئ. بهرحال صحابه کرام سره روان دي او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار وی چې کله شرجیل تفته ولګیدله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام را روان دي د علاقه ته، نو د 1 لاک فوج تیار کو. 1 لاک یو طرف ته سودی 3000 بل طرف ته سودی 1 لاک فوج تیار کو د اسلحې نه ډک. هرقل بادشاہ ته خبر ولګوي مال د نور فوج پکار دی، نو لاک فوج لغره ولګو. د دې طرف نه 3000 صحابه کرام د هغه طرف نه 2 لاک فوج هغه بالکل د اسلحې نه ډک دا مخې لره ووتل. چې صحابه کرام دغه ځای ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمون خلاف 2 لاک فوج مخې ته ودرولې دی. نو مشوره وکړه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر لیږو. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاک پیغمبر موږ له 2 لاک فوج مقابله لراوته دی او هغه د اسلحې نه ډک دی. موږ صرف 3000 کسان یو سو کو جهاد وکړو واپس درشو کو جهاد وکړو. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ د خبر نه ورکو. وی ولی وی قسم په الله دا خو هغه شی چې د کوم شي تاسو انتظار کوو او هغه خبره ده. تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته نو شهادت خو مخې ته موجود دی کنه. ولې موږ په شاکی کو نبی اسلام ته خبر لیږو؟ نه بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر نه لیږو. وی موږ ته 2 خوشحالي به ضرور په دې 2 خوشحالو کې یو میلاوي دي. په 2 خوشحالو کې موږ ته خوشحالي ضرور ده، یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو. 2 خوشحالي دي کنه، یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او موږ د دې دواړو تمنا کوو. نو نبی اسلام ته سره خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو. ټول صحابه کرام بس خبره هم دغه ده کنه، موږ شهادت د الله غواړو. نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نه کوو. بهرحال 3000 لخر دا مخامخ شو د 2 لاکو کسانو سره. دا د اسلام زور په هغه زمانه کې 3000 کسان مخامخ شو د 2 لاکو کفارو سره او جنگ شروع شو. جنډه د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره هغه شهید شو. جنډه ورته ودا جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډه تلاش کو. ډایرکټ جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ راوغسته او جعفر رضی الله تعالی عنہ د کفارو منځ ته ورو دانګل. جنگ کوي جهاد کوي حتی در دې پورې چې اسی زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی د اس نه راکوش. چې راکوش شو نو توره راوغسته د اس ته خپې پیوالی خپې ورله کټ کړې. د خپې ولې اس له کټ کولې خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسی شهید کېږم خو چې دا اس مې د دوی په کار خورا نشي که نه. اس په زمای د مسلمانانو اس پی او د کفارو په لاس کې به ورشي د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کړي. نو هغه اصل خپې ولې چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالېږي هغه له دا سوی کټ کړي او مخې ته وروتو او اشعار شروع کړو. زه خو هغه جنت لراتلونکې چې د کوم جنت ما تمنا کوله زه هغه جنت ډېر نږدې یم او جنګ شروع کړو. نو په کوم لاس کې چې جنډه نیولې وه که نه هغه لاس یو کافر فتوره وه نو زه یې په بل لاس کې جنډه ونیوه ځمکې ته یې پرېنښودله ځمکې ته یې جنډه پرېنښوده. نو بل کافر راغی دا بل لاس یې ولووه چې ویلي نو دواړه لاسونه نه خو داسې صرف موټي پاتې شو که نه سنګړې پاتې شوې نو دا جنډه یې صرف په سینې پورې ډایرکټ داسې ونیوه منګولې کټ شوې جنډه یې ډایرکټ په سینې پورې ونیوه چې په سینې پورې بل کافر ته ګزار وکړو چې ویې کړو شهید کړو. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی منډه کړه جنډه یې ترې راواغسته عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی جعفر رضی الله تعالی عنہ جو کنه نو حدیث مبارک کې راځي وې د دل لاش چې وکته شو کنه نو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخم چې دا ټول پسینه خوړل په شای یو زخم هم نو دا ټول د مخې طرف نه خوړل دا ټول زخمونه مخ کې نه خوړل. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنډې تلاش کو او جنگ شروع کو. چې څنګه روان شو کنه نو د تر زوی ولا ورغه داسې دا سره پټه و د غوخي په لاس کې هغه تر زوی ورکو امیر صاحب زمون محترم ډیره فاقه در باندې تیر شوی دا اوس مخ کې کفارو ته روانه په دې اړو کې باندې لګه خلو و چې د ګیټ د تسلال شي چې لک طاقت در تراشي. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا غوخي د پټه داسې واغستو چې داسې څنګه خلې پکې خو داسې وای چپو ډاری کې ورتاو کو ویخه زه به د غوخي پټه خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی زه به د غوخي پټه خورم هغه ورتاو کو مخې ته شو چې مخې ته شو گزار په کافرو کو د زخمی کو
عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمی شو چې دې زخمی شو کنه نو دې لک خپنی ولې شو داسي لک انسان دې کنه لک تردد خوراشي کنه چې مخ کې اوس ورشم کو ورنشم دې لک خپنی ولې شو چې خپنی ولې شو نه دې خپل نفس ته ویل اے نفسا ته ما د جنت نو رستو کوي ته ما د جهاد نو رستو کوي نه ډایرک ورمخ کې شو او ورمخ کې شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع کړ حتی در دې پورې عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ شهید شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی چې څنګه شهید شو کنه الته صحابه ورمنډه کلاغه جنډ راوغسته چې هغه راوغسته هغه आवाज وکړو وی مسلمانانو جنډ کو ما راغسته خو ځان لزر امیر مقرر کړي چې جنډ ورل ورکما امیر زر ځان مقرر کړي نبی اسلام فرمایلیو کو عبد الله بن رواحه شهید چې ځان امیر مقرر کړي جنډ ما راغسته امیر ځان مقرر کړي هغه ورته زمونږ د طرف ته امیر امیر بستا جنډ راغسته ته امیر هغه زره دې طاقت نه لرم زنه شم کوله هغه دا جنډ زر راوغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فلاس کړل خالد بن ولید په لاس کې ورکړه وی تر جنگ ماهر ډیر زیات دا جنډ ته سنبالول شي خالد بن ولید رضی الله جنډ واغسته خو عزت نشم کوله ټول مسلمانانو اے خالد بن ولید زمون امیر ته زمون امیر ته دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر وروخته چې منبر ته څنګه اوخت کنه یو الله تبارک وتعالى پر دې لري کړه هغه غزا میدان ته الله تبارک وتعالى مخه ته قداسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زید بن حارثه جنډ واغسته خو شهید کړه دا هغه نبی علیہ السلام هغه صحابي چې نبی علیہ السلام په بجیتوب نیولو کنه خلک به زید ابن محمد وي بیا هغه من را له زید ابن حارثه شو دا نبی علیہ السلام ډیر زیات مینو زید ابن حارثه را له شهید کو وی جعفر راغه ته جنډ واغستا خو جعفر را لم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله ولا وزر ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار په جعفر تیار ته کنه الوزي ځکه دواړه منګولي کټ شي کنه دا په بدل کې ولا الله دوه وزر ورکړي د پرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبد الله ابن رواحه جنډ راوغسته عبد الله ابن رواحه عالم شهید کو چې کله نبی رسول الله والسلام فرمایل کنا وی جعفر زید ابن حارثه جنت تلار جعفر تیارم جنت تلار لګل شو داسې صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې د نبی رسول الله په دوه صحابه کرام متعلق فرمایل چې جنت تلار خدای عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ونه چې جنت تلار غل شو کوم چې هغه څه غلطي شوې ده کو څه غلطي دي شوې ده کو نبی علیہ السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه وښ کې بيدي د سرو زرو په تختونو درې واړه کېناستل خو د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ تخت لکېږي صحابه کرام ته تفوس کو د الله پاک پیغمبره د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ د تخت لکېږي ولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل داغه پزله کې لک تردد راغی داغه پزله کې لک شک هونته راغی ځکه چې د خپنیول شو چې مخکې لاړ شم کولاړو نشم د هغه وجه نه داغه تخت پس شو پړه کېدو شو دا سکیږي ښا کله نا کله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې کنه الله تبارک وتعالى دومره په معمولی خبره باندې بیا سکیږي خفه کیږي نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت تلاړو خو دا هغه تخت لګو رکیږي دا معمولی تردد د وجه نه داسې شو محمود غزنوی چې کله هندستان فتح کو کنه د هندستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغه تدن شو ټول بوتان مات کړ محمود غزنوی دا په بوت شکن باندې مشهور کنه ټول بوتان مات کړو نو چې کله غټ بوتي ماتو کنه دا غي زغ ټول منجوران ورته ټول شو په جړه پریاد شو ته دا بوت را لمه ماتوا ته چې څومره مال غواړې غو درکو خدا بوتو ما ماتوا دا څومره دا غټ بوت چې کنه د او تعالی د مقدار د موږ زر درکو سر زر درکو د وزن مطابق موږ سر زر درکو خو دې ما ماتوا نو محمود غزنوی د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه هغه ورته امیر المؤمنین دې څه شي ماته یو بوت ته پری دوی سره ماتای نو د دې مطابق چې موږ تسره میلو شي په خپل لخر به خرج کو ډیر به مالدار شو ډیر اصلاحي به پیواد نو بوت سره ماتو په دې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازی هغه ورته وی محمود غزنوی تر اوسه پرې بوت شکن وګوره او کو سره زر دی په واغستو نو بیا با بوت فروش بوت شکن بنای محمود غزنوی ورکه دا خبر دی ټیک وکړه خو غرمه ټیم سترګې ورالې چې سترګې ورالې وس خوب ویني محمود غزنوی خوب ویني وې زمړ یم نو جنت ته روان یم نو چې جنت ته روان یم څه فرشتي را لې زه د لاسه اونیوم نو جهنم ته روان کړم دا نورې فرشتي ورته وایي چې ولې دې جهنم ته زموږ نبی آی وي هغه ورته دا بوت فروش ته بوتان به خرڅولو دا بوت فروش ته موږ جهنم ته ځکه لیږو هغه نور ورته وایي نه دا بوت شکن دی د بوتان مات کړي اوس د فرشتو په صدا جګړه ده یو وایي د بوتان خرڅ کړي دي موږ جهنم ته بیایو هغه نورې فرشتي وایي نه د بوتان مات کړي موږ چېرته بیایو جنت ته بیایو د محمود غزنوي چې سترګې وغړې دي که نه وایي نه حکم وکړئ دا غټ بوت مات کړئ مات کړئ دا خو زما په زړه کې صرف معمولي غونته خبر راغله چې پرې به د دوی راله پیسې راکړي د هغې د وجې نه زه جهنم ته روان شوم ګوره د معمولي تردد د وجې نه الله ورله تنبیه ورکړو
معمولی تردد د وجنه نو دا مات کړي نو چې څنګه غټ بوتي مات کو کنه هغه دنه ټول د جواهرات وډکو هغه بوت د جواهرات وډکو هغه چې ورله سمره ورکول داغه دچن کو دچندې پایبوت کې دنه پراتو قیمتي سيزونه پراتو دا ورته یو ګوره الله تبارک وتعالى بوت فروشم نکړم بوت شکنیم کړم او هغه مال راتم د غازیانو د پاره میلاو شو نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل داسې اوړه کېدو ولې وړه کېدو ځکه به هغه کې معمولی غونډه سره راغلی وه تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ شم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایلو یوه ستوره چې ده نو هغه د الله تورې په لاس ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یوه ستوره د عبدالله ابن رواحه نه چا واغسته د الله تورې لاس لورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خالد بن ولید چې هغه توره واغسته او دا د الله توره ده خالد بن ولید سره د الله توره ده بیا دعا وغوښته اللهم انه سيف من سيوفك الله خالد بن ولید خو ستا د تورو نه یوه توره ده خالد بن ولید ستا د تورو نه څه ده هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سيف من سيوفك الله دا استاد تور نه یو تور د نو ته مدد وکا ته مدد وکا دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا اته توري ماتش و توري ماتش او اته متور چې بیا د یمنی تور واغی لاس تکړه کنه چې لاس تکړه نو 2 لاک لخرې په تیخته کو ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو کنه چې سبا له شو د لخر ترتیب بدل کو مخکې چې کم کسانو هغه شاته راوړول شاته چې کم کسانو هغه مخکې کړو دا ولې دا چلو کو ځکه چې دا مخونه ناشنا کول هغه ته چې کفارو ته نه مخونه سبا له مخامخ شو نو هغه د مسلمانانو د امداد لپاره خلک راورسید د مسلمانانو د امداد لپاره خلک راورسید هغه 2 لاک لخر سکو پس پاک او ویزغلم دا یو غزا وا د په تاریخ د اسلام کې ډېره واجبه غزا راغلی ده چې 3000 کسانو 2 لاک کسان زغلولي دي او مال غنیمت تیرا وړي دي 3000 کسانو 2 لاک کسانو ته پس پای ورکړي هغه په تخت باندې مجبور کړی دي دا ولي دا څه وجه دا کم طاقت په هغه کې دنه چې هغه دومره بهادر وو طاقت صرف او صرف دا چې دا عقیده مضبوطه و مونږ وایو کنه جنت شته جهنم شته دا خبره د کم ځای پورې ده د جبې د سره پورې د کم ځای پورې ده د جبې د سره پورې دا صرف په جبه مونږ وایو جنت شته او جهنم شته دې خبرې دنه ځای نه دی نیولی کو چېرته دې دنه ځای ونیو نو بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی هغې ته پته وه چې مونږ دغلته کې دا مرګ نه دی دا زمونږ همیشه ژوند دی دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتلی دي دا د الله نعمتونو لتلی دي د دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتلی دي د هغې د عقیده جوړه وه نن مسلمان وایي جنت شته جهنم شته خو دا صرف په ژبه باندې وایي په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی هېڅ شی نشته دی زه تاسو ته خبره کومه یوه کنده ده ټیک شو او اور پکې بلیږي کنه او تا ته یو سړی وایي چې 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي کنه ورته وم دې ته 10,000 لاک ولا خو دې ورته ماما ولا داسې ده کنه ده ټیک شو اوس مونږ فرض دی کنه ده دا خو راته پته چې مونږ خو پرې خو د ځای حکم نه دی جهنم دی کنه جهنم دی کنه هر یو سړی پکې دی چې مونږ پرې خو دل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي خو الله رحم دی خو مونږ نه قضا کړي عمر شي جهنم ته بځي یو د الله قانون دی یو د الله رحم دی ټیک شو نو دته وایي مونږ سټاند دی او کو او دینه په جهنم ته ورځيږي د موږ پروا شته دا ولا قضا دي څه خبره ده نو دا اسی صرف د جری خبرې دي کنه دي خبرې کو ته پته و چې دا موږ قضا کول اور ته وردانګل دي قضا کړو د ته پته و چې حرام دي ګېړې ته اچول اور د جهنم اچول دي ګېړې ته د حرام خور دی وا کو ته پته و چې دا پردې پوله ومه دا په ورځ د قیامت زما په دې غاړه کې د ومه زمکه پوری پرته دا به انچ ځای د چاغسته و خدا صرف د جری خبرې دي په ځړ کې ځای نه دی نیولې دې په ځل کې ځای نه دی نیولې اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,000 لکو ته شکست ورکوي د هغې ایمانونه مضبوط وو زموږ ایمانونه کمزوري دي د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده په هغه وخت کې به 2 خبرې وي ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه 2 خبرې وي ایمان راوړي مسلمانېږي خو مسلمان شي بس محفوظ ایمان نه وروړي جهاد ته تیارېږه اوس موږ کافرو ته څه وایو تاسو راته څه مه وایئ بره موږ څه وایو نه خو تاسو موږ پرېږدوئ دا ورته وایو که نه وایو دا ورته وایو که نه فلسطین کې ورته سوال منت نه کوو دا کومه خو چې هغه سره دا ستاسو شو خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایو داسې ورته وایو که نه وایو دغه ورته وایو
وجه څه ده ولې دې حد ته رسېدلي یو صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی یقین په الله وکړه داسې خلک مې پکې لیدلی دی ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي داسې نه کړه ده د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي ما نه تپوسونه کېږي وایي مولوي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي مونږ ته وایي چې ولې ځئ مختلف جوابونه ورکوو خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې مونږ د مسلمانانو نه تنګ یو نو بیا خو په اسانه پرېږدي هسې دا ایمان خرڅول لیکلي دي یورپ ته چې ځي بس تا نه تپوسونه کوي نو دوی ورته وایي مونږ د اسلامي نظام نه تنګ یو دا نشو برداشت کولی مونږ ځکه ځو دا ملک پرېږدو نو هغه ورته وایي ټیک ده هسې چې ته ورته ووایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم د اسلامي قانون نه تنګ یم ته مسلمان پاتې شوي يهودي ته وای عیسائی ته وای بل کافر ته وای ما د یورپ ویزا راکړه ځکه دلته کې اسلامي نظام نشم برداشت کولی اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی دا مسلماني شوه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا موږ وایو چې مسلمان کمزوری دی مسلمان کمزوری دی الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خشیت الهي کښېنوي د الله نه یره د الله نه یره د الله نه یره اصل شی دا دی د الله نه یره الله دې زموږ په زړونو کې د الله نه یره پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین